په دې صحابه کرامو کې یو صحابي دی د هغه تذکرہ ستاسو د وړاندې پیش کوم هغه صحابي د هغه نوم د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ حضرت بلال حبشي د حبش اوسیدونکی او مکی معظمه تا راغلیو دا امی بن خلف چې کوم دی داغه غلام پاتې شوی دی دا یو منافقو د هغه غلام او هغه باندې ظلمونه کول او دون کار به تیغشته چې مبارک به بیا د دردونو تکالیف او د خاطر د شپې خوب نه کوو هغه ایمان راوړیو او صرف د یو احد نامه به غشتا چې قل هو الله احد الله تبارک وتعالى یو ذات ته بل ذات نه منو د هغه ظلمونو په دون ظلم کو پاغه باندې چې پتو دو شګو باندې به بلال سیب اچولیو او پاغه کمیس مبارک به تیستلو پاغه باندې به چلو ظلم به وسره کو چې احد نو ماخلا هغه به دا خو تو دې شګي چې زور باندې پروت ما او کوشه دا اوس کروټ کې لاندې پرې دو ما په د پاسه واچې زبوم د الله نو ملم دون هغه کې ایمان او جذبه وا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مبارک پلار باندې روان لے گوری بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال سے مبارک پاس مکہ باندے چولے دے پتو دو شگو باندے چولے او دون پورے وحلی دی چی آواز مبارکی نخیجی صدیق اکبر سے مبارک غوږ ورنږدې کو د احد आवाज راتله د زبان مبارک نه هغه منافق بدبخت ته وی دا دومره ظلم ولې کوي ودا زما غلام دې چې زور باندې سکوما بور باندې کوم ستا سکار ستا ما سره سکار خپل لار وها دا غلام دې زما او په غلامانو به خلکو ډیر ظلمونه کول نور و تاغا پزله کې دو چې دی د احد نوم اخلي د کار باره کې هغه ته یعنی سزا نه ورکوله خو په دې به ورته سزا ورکوله چې دی یو د احد نوم اخلي صدیق اکبر سے وتستا غلام لے خو پزل کی زما د نبی محبت او مین پرتدا وای دا غلام پسو باندې را کوي پسو باندې خرسه چې زی در نوالم پسو یې خرسه هغه ته ډیر قیمت یاد کو دا د زر درهم نه دی د لزر درهم نه دی د ډیر درهم ورته یاد کې ډیر قیمت لري وچ دا خپل ځان به صدیق اکبر سے وز خرڅ کوم خدا بتان اخلم درنګ تور دے تو رنگ تبه نګورې زړې سپین دے کافرانو کی بدبختو کی یو سړی تیر شوی دی دا غنوم ابو جهلو زمون نبی پاک ته ډیر تکالیف ورکول هغه درنګ سپینو داسې حسن او چې خلق بہت حیران او خود نظرې تک تورو بهر حسن بیسکی چې دن پک ایمان نه یو دن پک ایمان نه او درنګ تک سپینو کله بچ بلال بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی رات دنن شو داخل بشو
حضور پاک با صحابو توی زما صحابہ کرامو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ درنگ تور دے دمکی سرکردہ ابو جہل تگور آغا درنگ سپین لے خو ایمان ورکی نشتا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ درنگ تور دے خو ایمان ورکی موجود لے ایمان پاکی پروت دے او ار وقت با چکل صدیق اکبر سے پا ډیر قیمت سره آزاد کو ویغست د تودو شګونه راپورته کو د الله محبوب ته بوته د الله د محبوب نظر چې ور باندې ولګي د بل کمالی سیستینه جوړ شوره بلال سے خدا کمال سړیو او د حضور پاک نظر چې واغست ناغنا داسې انسان جوړ شو داسې انسان چې محبوب داغه په حق لباندې فرمایي بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آغا استدا آغا انسان لے چی پولز قیامت با اللہ تبارک و تعالی دد دا تو رنگ را جمع کی دد دا بدن دا تو رنگ برا جمع کی او پا جنت کی جسون حوران دی دا ہری حوری پتندی باندے بردی نحال لگول کی محبوب فرمائی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا رنگ برا جمشی او دا دی تور رنگ مبارک نبا دا جنت دا حورانو د روزو ترمن د یو حال لګولږي ټول بدن به تک سپینوي او دا حال به پکې ځان له یو مزه کوي او لا بچار درنګ جوړي د بلال سیف درنګ نه به جوړي داغه د مبارک درنګ نه بدا جوړي ځکه محبوب علیہ السلام فرمایي چې کله د معراج پشپ باندې جنتونو سیل میکولو جنتونو تنه وتم جنتونو کی گرزما زی پزی باندی دیو یو امتی بنگلا گورما دیو یو امتی بنگلا گورما پا نظر باندی گرزما ناگہان دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ د پړو چغارې می په جنتونو کې اورید د بلال صاحب د پړو چغار می کوم ځای اورید جنتونو کې می اورید غیر چا پیرو می قتل بلال هم سره معراج تراغل نه څنګه د پړو چغار راضی محبوب فرمای په جنت کې ګرځما حوران گورم غلمان گورم مانے گورم جنتنو کے نظارے کم ناگہان یو حور پا مخ باندی رالا غٹ مزیدار استرگی دی حسن تے حیران شما حسن تے حیران شو دا اللہ محبوب چی گرزی فرشتی وسر پا جنت کی گرزی حوران وسر گرزی و حور پا مخ رالا محبوب فرمائی مان تپوس کئی اے دا اللہ محبوب پیغمبر جنتونو تراغلیں حوران دیو قتل غلمان دیو قتل فرشتی دا سرگیر چاپی رگرزی وایستا پا صحابہ کرامو کی با زما پا جنت کی خاون سوکوی آغا حور و تسوئی ستا پا صحابہ کرامو کی بزما پا جنت کی خاون سوک ہوئی معلومی کی دا چه حضور پاک انتخاب دا خواندانم کولی شی انتخاب کولی شی حورانو کی بسوک ستا پا صحابو کی بزما کم یو خاون وی د محبوب د شان قربان شما
صحابه ټول په حضور باندې ګرانو، هر یو صحابي تاریخ چې وګوره، د هر صحابي قرباني چې وګوره، د هر صحابي کمال وګوره، تب حیران شي چې صحابه ول الله څومره شان ورکړي. صدیق اکبر سے بیعت کړو، عمر فاروق سے بیعت کړو، عثمان غنی سے بیعت کړو، شیر خدا سے بیعت کړو. ډیر د لوی شان خاوندان صحابه شتا. حضور پاک وتوي زما دا خوخدا چې ستا خاون به بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ وي. سبحان الله وي. ستا خاون با بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ وي. هغه خوره هډیره خسته وا. بلال سے خدا رنگ تور وی. زما خاون به بلال سے بھی ویاو، ستا خاون به بلال سے بھی. ته د بلال د شان نه خبره. هوري ته حضور پاک وای ته د بلال سے د شان نه خبره. وی څنګه؟ حضور پاک وته وی الله تبارک وتعالى بټول د بلال سے ټول رنگ برا جمع گئی، دا تور رنگ مبارک برا جمع گئی. ستاسو څومره حورانی په جنت کې اوسېږي، د دې بلال سے د تور رنگ نه بستاسو پتندو باندې او حال لګول کی، حال بلګول کیږي تندی باندې باغه پړق وای خسته تور بخکاری. هر چې دا اور د خب بلال سے بزما خاون وی او داغه تور رنگ برا جمع کیږي او داغه نه حوران نه به حال لګول کی. آو خور دا خوشاله نه پجړا شو د الله محبوبا، بیا خو زما خاون الله ډیر کمال ورکړي. رنگ تبه نه ګورم کمال تبه ګورما. حضور پاک وتوي کمال دومره دی چې د مکی معظمه په سر زمین باندې ګرځي او د پڼو چغار ز په جنتونو کې اورما. ګرځي د مکی په سر زمین باندې او محبوب علیہ السلام د پڼو چغار په جنت کې اوري. بیم تپوس کی بلال سے نہ بلال استاد پڼو چغار میں په جنت کې اورید دارا توایا کم یو عمل داسې کوي. خبر وګد مختصر کوما بلال سے جواب ورکی د الله محبوب پیغمبرا چکلو 10 چارندام کما بیا دو 10 چارندام نفس خامخا برکات نفل کوما. او یو پتا سو باندې درود ډیر زیات وې، یو پتا سو درودی پاک ډیر زیات وې ما. حضور پاک وته زکه ما استاد پنو چغار په جنتونو کې اورېدلې. هر صحابي لوی شان لري، لوی مقام لري. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم.